ګوره چې کله د رزق حلال وي او حلال مال خورې الله رب العزت به ستا علم کې ستا عمر کې هغې کې به الله رب العزت برکت اچوي او چې رزق د حلال وي د هغې سره به ستا حافظه دا قوي وي استنباط به کوي د امام شافعي رحمت الله علیه شاګرد امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ډېره عجیبه واقعه ده یو پیره امام شافعي رحمت الله علیه د حضرت امام احمد بن حنبل ته درخواست وکړو خط یې ورته ولېږو چې یاره ډېره زمانه وشوه زما شاګرد دی سترګې مې در باندې یخېږي ډېر وخت تېر شو او ولې نه لیدم کله خو لږ راشه زما خواله زه په خپله باندې کمزور یم درتلی نه شم امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خو چونکې د هغوی شاګرد خاص شاګردانو کې بس هغه ورته واپس په هغه خط کې راولېږل چې انشاءالله په پلانکي تاریخ ورځ باندې به درځم چونکې امام احمد بن حنبل خو ځان لوی سړی و وقت او تاریخونه دا ورسره به کم زندګي ټوله چې کوم دی د احادیثو د قرآن د اجتهاد د مسایلو باره کې تېره کړې خو ورځ یې ورته وښودله چې یاره په پلانکۍ ورځ باندې به زه مصر ته درځم امام شافعي رحمت الله علیه ته خط راورسېد نو ډېر زیات خوشحاله شو او د هغې نه پس یې کوم دی هغه خپلو دوستانو ته خپلو شاګردانو ته نورو علماو ته اطلاعګانې ورکړې چې په پلانکۍ ورځ باندې به انشاءالله زما شاګرد خاص امام احمد بن حنبل راځي تاسو ټولو ته بیا په هغه ورځ باندې دعوت هم نو چې کله هغه ورځ ته تیاری وکړلو او خصوصي د استقبال لپاره ولا یو بندوبست وکړو چې هغه ته استقبال وشي لوی شخصیت دی امام شافعي صاحب رحمت الله علیه خپلو شاګردانو ته یارانو دوستانو ته هم اطلاع ورکړل او د هغه وخت د مصر باچا چې کوم نو هغه هم د شاګرد منتقدو د امام شافعي صاحب نو هغه هم ورسره په استقبال کې ملګری شو او د مصر شهر کې چې کوم دی هغه د استقبال انتظام وکړو بیا د هغه باچا سره هم خامخا وزراو د هغې سره ارکان کم د باچاحت و هغه هم ورسره ملګري ټول خو ښه دروند استقبال یې ورله وکړو بس دغه کې چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په هغه ورځ باندې هلته راورسېدو او ډېر زیات عزت او احترام یې ورله وکړو بیا د هغې نه پس یې هغه کور ته بوتلو نو عام طور باندې چې کوم دی د اولیاو د بزرګانو د خوراک سره د دې دغه سره ډېر تعلق نه وي او بیا خاص کر د ماسخوتن دا خوراک ډېر کم کوي ځکه چې هغوی د شپې عباداتو ته راپاسي تهجدو ته راپاسي نو دغه خوراکونه هم هغوی ډېر کم کوي خو د ورله بهترین خوراک تیار کړی او هغې ځای ورله بندوبست کړی کومه کمره کې چې کوم د هغه د خوراک انتظام کړی نو په هغه کمره کې هغه روټۍ ته کېناسته یاره ته یقین وکړه چې امام احمد بن حنبل صاحب خلق پاماړن شو پام شو ده خو امام احمد بن حنبل صاحب دومره خوراک وکړو چې خلک یې په تعجب کې او بیا هغه ارکان او عمله چې کوم هغه هم پاڅېدل خو امام احمد بن حنبل صاحب چېرته پاڅېدو هغه داسې خوراک وکړو چې سام ځان یې مو بیا د هغې نه پس د هغه د شپې دپاره د ارام دپاره چې کومه کمره وه په هغې کې د امام شافعي صاحب بچو د هغه دپاره په هغې کې جانماز هم خور کړو مسواک یې هم ورسره کېښود د اوبو نه یې ورله لوټه هم ډکه کړله چې یاره کېدی شي دا به د شپې خو به خامخا تهجدو ته راپسې هغه وخت معمول ګوره تهجدو ښه وړو ته به هم پته وه چې یاره خلک د شپې لمونځ کوي تهجدو ته راپاسي نو امام شافعي صاحب بچو چې کوم دی هغه دپاره بندوبست هلته وکړلو د جانماز او د لوټې او د مسواک چې دا به د شپې راپاسي او هلته به چې کوم دی لمونځ کوي چې سحر شولو امام احمد بن حنبل صاحب جومات ته تشریف یوړو نو واړه راغلل د هغه امام شافعي صاحب بچیران چې وکتل لوټه هم ډکه پرته ده مسواک هر څه هغه شان پراته نو هغې ویل چې یاره امام صاحب خو امام شافعي صاحب د ده دونه صفات کړي دي چې یاره دا دونه بزرګ سړی دی قابل سړی دی دغو تهجد ونه کړه ښه علما بزرګان خو داسې خوراک هم نه کوي بېګای دونه ډېر خوراک هم کړی دی
خو کېدای شي چې دا خوراک د بېګا ډېر کړی و نو د هغې د وجې به د تهجد موقع هم نه میلاو شي. نو چې کله یې لمونځ وکړو نو د مانځه نه پس واپسي وکړه امام شافعي صاحب هم ورسره و. امام شافعي صاحب ته په کور کې چې کوم دی د خپل کور خلکو ورته وویل چې یاره تا خو د ده باره کې داسې صفات کړي چې داسې سړی دی او داسې لوی شخصیت دی خو ده خو بېګا دونه خوراک کړی زموږ په خیال سره د خوراک په باوجود باندې د شپې تهجد مقام ورته نه دی میلاو شوی. نو امام شافعي صاحب هم په تشویش کې پرېوتو چې او که نه دا څنګه چل دی دا خو دلته لوټه ورسره پراته و هغه هم نه دي استعمال کړي. نو هغه ته تپوس وکړو د امام احمد بن حنبل صاحب نه چې آیا تاسو داسې خوراک هم کړی و خلک خبرې کوي وایي اورېدل او بیا چې تاسو ته د شپې کومه لوټه ورسره بندوبست د تهجد د مانځه شوي و د هغې باره کې تاسو نه دي استعمال کړي دا څه وجه اوس واوره ښه د حلال مال برکت ته وګوره د حلال مال بصیرت ته وګوره. امام احمد بن حنبل صاحب ورته وایي زه چې کله رالم او تا کومه کمره کې ما ته د کاپي نه بندوبست کړی و نو هغې ته چې ما وکتل نو هغه دونه د حلال او د طیب مال چې هغه کمره تمامه کمره د انواراتو نه ډکه او ما چې دا خوراک ته وکتل نو ما ویل چې دا خوراک چې نن ونه کړي نو بیا به تا ته به داسې طیب پاک مال حلال مال دا به درته چېرته میلاو نه شي. نو بې انتهایي ډېره مې وخوړه ما ویل چې دا به بیا نه میلاوېږي نن راته د استاذ په کور باندې داسې حلال مال میلاو شوی دی چې د هغې انواراتو ته هغه کمرې ته ما وکتل نو ما وویل چې یاره دا به بیا ما ته چېرته میلاو نه شي. نو ځکه مې ډېر وخوړه. بیا چې کله زه کم د آرام کمرې ته لاړم شپېله نو په هغه خوراک په حلالوالي کې دونه برکت و چې زما کوم سفر ما کړی و کوم ستړی شوی و ما هغه ستړې ما له ختمه کړه زما په بدن کې چې کم کمزوروالی راغلی و په هغې کې قوت پیدا کړو په حافظه کې قوت دونه پیدا کړو چې ما له آرام هم نه راتلو او زه د مسایلو په شوق او ذوق کې راوستم. نو زه سم ناستما ما ویل چې زه به خوب وکړم آرام به وکړم خو هغه کاله هغه خوراک هغه حلال مال زه خوب ته پرې نه ښودم ما ته داسې دا قرآن او حدیث دغه مال دغه حلال خوراک کولاو کړو ما ویل ګنې زه به دا قرآن او حدیث زما مخې ته پراته دي او زه سوچ کې دغه شانو چې تقریبا سحر کېدلو نو ما 100 مسائل هغه پیچیده مسائل چې کوم ما په ډېرو مشکلو باندې هغې ته سوچ فکر غور کړو هغه ما نو حل کړي او دغه مال دغه حلال خوراک چې ما وخوړو د هغې په برکت سره هغه 100 مسائل د سحره پورې ما حل بیا چې تهجد ته راپاڅېدم نو اودس مې هم نو مات شوی نو بس د هغه ماسخوتنې په اودس باندې مې تهجد هم وکړه او بیا د سهار لمونځ ته مې هم ضرورت اودس ته راغلی د مانځه دپاره نو هغه مې هم د هغه ماسخوتن په مانځه باندې وکړو. نو بیا چې کله امام شافعي صاحب کور ته لاړه نو هغې ته حقیقت خبره وکړه چې دا حال زما د شاګرد امام احمد بن حنبل چې هغه ما ته وویل چې ستا د دې خوراک نورانیت او پاکوالی دونه زیات چې زما 100 مشکل مسلې بېګانۍ شپه کې زه نیم اوده شوی هغه ما حل کړي حالان کې ما سفر کړی زه ستړی وم زه کمزوری وم خو بیا هم دغه مال دونه پاک او دونه حلال چې زما هغه ستړیوالی زما خوب هغه د ختم کړی او زه مسایلو ته بیدار کړی وم. نو د دغې وجې نه چې کوم ستا بچو ما ته دا لوټه د تهجدو دپاره ایښې وه مسواک ایښی و هغې ته زما ضرورت رانغلی ټوله شپه زما د مسایلو په استنباط کې تېره شوه بیا زما اودس ته ضرورت نه و نو ما په هغې تهجد هم وکړ او د سحر مانځه له چې تلم هم مې اودس ته ضرورت راغلی نو د هغه ماسخوتن په اودس باندې مې د سحر لمونځ هم وکړو. نو امام شافعي صاحب په خپلو خبرو کې هغه بچو ته یو ریښتونی ښکاره شو چې واقعي داسې مسله وه حالانکې د هغې سوچ خدا بدل نو کله چې انسان حلال مال